بسم الله الرحمن الرحيم. زمونگا الحمدللہ پدے مدرسہ عربیہ ختم نبوت کے د قرآن حفظ او د ناظر سره سره د ختم نبوت متعلق او د نور مسائل او د الموز متعلق د درسونه ورکړي کیږي. پنن دا ماشومان چې ما ودرولې دي او د دوی په لاس کې دا کارډونه دي او انعامات دي. دا هغه ماشومان دي چې دې ماشومانو په خپل سکولونو کې پوزیشن اخیسته دي. نن زه دا دنیا ته خیم هغه خلکو ته دا خودم چې کوم خلک دا وایي چې خپل بچي مدرسو کې مداخله وایي په خپل بچو باندې قرآن مزد کوي حفظ القرآن په مکوي ځکه دې سره معشوم چې د سکول کې کمزورای کیږي. نن هغه خلکو ته دا وایم چې زما دا شاګردان وګوره هم په مدرسه کې هم کامیاب دي او هم د سکول کې مدرسې د دې سبقونو سره حفظ او د نادرې د سبق سره سره په سکولونو کې الحمدلله پوزیشنونو کې راغلي دي. نو زه اول د دې معشوم نه تاسو کوم حافظ محمد سنان چې د کوم سکول کې سبق وایي او د په سوم کلاس کې دي او په سکول کې څه پوزیشن اخیسته دي. زه په فارورډ ګرامر سکول کې ما په 7 کلاس کې فرست پوزیشن اخیسته دي. دا رزلټ اخکار د نمبر اخیسته دي په 700 کې 669 او پرسنټیج دی 95%. ماشاءالله جزاکم الله. ها دا بل معشوم دی حافظ محمد شهیر دنه دا تاسو کوم چې د کوم سکول کې سکول ویلې او کوم کلاس کې دی او سوم پوزیشن اخیسته دي. زبا فارورډ ګرامر سکول کې ما په 7 کلاس کې سیکنډ پوزیشن واغست. ماشاءالله دا معشوم چې د په سکول کې پوزیشن اخیسته دي 700 کې 660 نمبر اخیسته دي او 94% دي 94% دي. مبارک شه. دا نمبر لګ را نږدې کول چې دا نمبر یو تخکاری خلکو ته. ها دا بل معشوم دی حافظ شاهد الله دته نه تاسو کوم چې د کوم سکول کې سکول وای او څومره نمبر په کلاس کې اخیسته دي. زه فارورډ ګرامر سکول کې او په شپږم کلاس کې مې فرست پوزیشن اخیست. مبارک شه. دا معشوم چې د 700 کې 691 نمبر اخیسته دي او د پرسنټیج د 99%. ها دا بل معشوم دی ولی الله د په نظر کې سبق وای دنه تاسو کوم چې د کوم سکول کې دی او د پرسنټیج او نمبر یې څومره دي. کوم سکول کې المعیار پبلک سکول. ها د ستا پوزیشن څه دی 2 پوزیشن د په کلاس کې دویم پوزیشن اخیسته دي او 660 نمبرو کې د 583 نمبر اخیسته دي. د پرسنټیج دی 88. دبل معشوم دی محمد حمزه دنه د تاسو کوم چې د کوم سکول کې سکول وای او سم پوزیشن لري. ایکسیلنس سکول سیستم کې او 1 کلاس کې مې فرست پوزیشن اخیسته دي. ماشاءالله د معشوم چې دی پرسنٹ د نمبر چې دی 625 نمبرو کې 588 نمبر اخیسته دي او د پرسنټیج دی 94. مبارک شه. اوکے دا بل معشوم دی دنه تاسو کوم چې دی څومره پوزیشن اخیسته دي او کوم سکول کې سکول وای. خلیزه ماړه سکول کې هم 1 کلاس کې هم فرست پوزیشن.
دې ماشوم چې دی په خپل کلاس کې په 400 کې 400 نمبر یې اخیسته دي ماشاءالله او د پرسنټیج دی 100% بالکل کمپلیټ ته د دنم پوزیشن تاسو خپل وګورئ دا بل ماشوم احمد د دنه د تاسو کوم چې د کوم سکول کې سکول وای او سوم پوزیشن دی خالد زئی ماډل سکول کې سبق وایم په 1 کلاس کې فرست راغی د دې ماشوم هم په 400 کې 400 نمبر دي او د هم پرسنټیج دی 100 مبارک شه دا بل حیدر دی حافظ محمد حیدر دنه تاسو کوم چې د کوم سکول کې سکول وای او څومره نمبر دي او سوم پوزیشن دی زه په فاور ګرامر سکول کې سبق وایم په 1 کلاس کې مې دریم پوزیشن اخیستی ها د دې ماشوم پرسنټیج دی پرسنټیج څنګه لیکل 93% لیکل دي 725 کې د 676 نمبر اخیسته دي ماشاءالله دا عبد المعز ماشوم دی دنا تاسو کوم سکول کې سکول وای او سوم کلاس کې پوزیشن څومره اخیسته سکول سیستم کې سبق وایم په 1 کلاس کې مې دویم پوزیشن اخیستی ماشاءالله د دې ماشوم چې دی 275 نمبرو کې 269 نمبر اخیسته دي او د پرسنټیج دی 84 ها دا مستقیم دی او دنه تاسو کوم چې دا سوم پوزیشن دی او کوم سکول کې دی سکول وای او سوم پوزیشن دی زئی ماډل سکول 1 کلاس کې اخیستی ده فرست اواز دې نه کیږي خادم ماشوم هم په 300 کې 300 نمبر اخیستی او پرسنټیج دی 100 او د احمد رور دی دواړه وړونه ماشاءالله په کلاس کې اول راغلي دي مبارک شه دا اسماعیل دی دنه تاسو کوم سکول کې سکول وای او سوم پوزیشن دی زه اقرا سکول کې او کلاس کې سیکنډ نمبر اخیستی ماشاءالله دې ماشوم چې دی په 500 کې 500 کې 488 نمبر اخیستی دي او د پرسنټیج دی 97 یعنی 97 ماشاءالله ها دا زبیر ماشوم دی دنه تاسو کوم چې دی کوم سکول کې سکول وای او سوم پوزیشن اخیستی د خلیل زئی ماډل سکول کې مو پریپ کلاس کې مې دا فرست نمبر ها ماشاءالله د پریپ کلاس کې فرست پوزیشن اخیستی 400 کې 400 نمبر اخیستی دي او د پرسنټیج هم 100 دی جزاکم الله ماشاءالله ها دا عبدالرحیم ماشوم دی دنم دا تاسو کوم چې د کوم سکول کې سکول وای او د هم څه پوزیشن دی خلیل زئی ماډل سکول کې سبق وایم او دویم کلاس کې مې دریم پوزیشن دویم کلاس کې دریم پوزیشن اخیسته دي د نمبر دی 450 کې 432 نمبر دی 96% دی ماشاءالله ها دا محمد احمد دی د هم په کلاس کې پوزیشن اخیسته دي کوم سکول کې سکول وای خلیل زئی ماډل سکول کې مو په پریپ کلاس کې مې سیکنډ پوزیشن نشته ماشاءالله دا هم په خلیل زئی ماډل سکول کې دی او د هم په سکول کې په کلاس کې سیکنډ پوزیشن اخیسته دي او دته چې د 350 کې 339 نمبر اخیسته دي او د پرسنټیج چې دی 97% دا وته ہے ماشاءالله دا څه ودرېږي دلته ودرېږي لائن کې ودرېږي تاسو دلته دا د بګراو اسلام نو زه دنیا ته خیم دا چې دا هغه ماشومان دي چې هم په مدرسه کې هم سبق وایي او په مدرسه کې هم پوزیشن اخلي او په سبقونو وردي حفظونه هم کوي
مکمل مدرسې ته هم وخت ورکړي، قرآن ته هم وخت ورکړي او دغه شان ته په سکول کې هم په پوزیشنو کې راځي، نو دا هغه خلکو د پاره یو سبق ته یو نصیحت ته چې کوم خلک دا خلکو ته وایي چې تاسو خپل بچي مدرسو ته ملېږئ. الحمدلله مدرسو معاشره خود کفیله کړه، مع تعلیمي لحاظ سره مدرسو علماو دغه جماعتونو دغه مدارسو معاشره خود کفیله کړه. تاسو ګورئ په دې یونیورسيټانو باندې په دې کالجونو باندې اربونه کربونه روپۍ لګي، خو اوس پورې هغه ملک ته سدسه فائدہ سدسه ګټه ورنکړله. همیشه د پر مونږ ته د ټیکنالوژي په میدان کې د بهر دنیا امداد ضرورت وي او زموږ مدرسو الحمدلله په خپل مهنت باندې د الله په مدد سره د خلکو په تعاون سره د الله جل جلاله فضل او کرم سره په دې لګ باندې دومره زیات کار وکړ چې الحمدلله نن په ټول ملک کې یو د بار ملک کاری یا امام یا شیخ الحدیث یا مفتی نشته، بلکې د خپل ملک او خپل ملک خو پرې بلکې ټول دنیا کې ګرځا، یورپ کې ګرځا، امریکا کې ګرځا، یو کې ګرځا، په نور عرب ممالکو کې ګرځا. دلته بلته دا ستاسو ته د خپل د پاکستان د خپل ملک د مدرسو تیار کړی یو عالم او مفتی او شیخ الحدیث په ملاوي، یعنی موږ نور دنیا ته علمی فائدہ ورکړل، نور دنیا ته قاریان حافظان عالمان شیخ الحدیث ورکړل. نو دینه معلومه ده شو چې کوم خلک دا پروپاګاندا کوي چې تاسو خپل ماشومان مدرسو ته ملېږئ التهاغو ذهنونه خرابېږي، دا انتهایی غلط کا خبره ده، انتهایی غلط سوچ دی. دا د انګريزانو او د غیر مسلمو او د کفار او د يهوديانو سوچ دی چې هغه په مسلمانانو کې دننه کوي. نو تاسو موږ به هم په دین کې ځان کامیاب یو او هم په عصري علومو کې به ځان کامیاب یو، دنیا ته بخودو چې موږ الحمدلله په دین هم پوره یو او په دنیا کې هم تاسو نه مخکې یو. الله تعالی دې تاسو ټول کامیاب لري، الله دې ټول داسې دواړه ځایونه کې مدرسو کې هم او په سکولونو کې هم د ټول کامیاب لري. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. ډېر ډېر مبارک شه. تاسو ته مبارکي وایي، تاسو ته جزاک الله وایي.